بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وهذه الحجج بجملتها تحتمل البيان وهذا باب البيان. دی فصل کې بعد بیان کو بیان کې ټول ډیر باسونه دي. اول باس چې پکې ډیر اول باس دا په تعریف د بیان کې لغوي اصطلاحي بیان په لغت کې اظهار تم ویل کېږي، ظهور تم ویل کېږي. اظهار په معنی استعمال شوی دی. ثم ان علينا بیان معنی اظهار، او ان من البيان لسحر معنی ان من الاظهار، او دغه شان په معنی د ظهور هم راځي لازمي. بان لي معنی هذا الكلام معنی ظهر لي معنی هذا الكلام. او اصطلاحي معنی سره اصطلاحي معنی د اظهار المراد للمخاطب، مراد ظاهر اول مخاطب تا، متکلم خپل مراد مخاطب ته ظاهري. او چاول اصطلاحي معنی ذکر کړي دا غ دلیل ته ویل کیږي کوم چې د علم د ظهور فایده ور کوي. سو کو یا علم ته ویل کیږي کوم چې په دلیل سره ظاهريږي. خو صحیح تعریف دار کوم چې دلته به حشیه کې ذکر شوی دی. او څومره حجج چې مخکې تیر شوی د کتاب الله نه دی، خاص دی، عام دی، مشترک، مؤول، سوا د محکم نه. همدغه شان سنت کې کم تیر شوی متواتر مشهور خبر روایت دا ټول د بیان احتمال لري، دیو بیان کېدل شي. نو مصنف وی وهذه الحجج بجملتها، دا ټول دلایل چې د کتاب الله وی کړه سنت وی بجملتها سره د ټولو احکام چې د تحتمل البيان، احتمال د بیان لري، یعنی د مقصود نه د کشف احتمال لري. وهذا باب البيان، او دا باب په بیان په بار د بیان کې دی. او والا خمسه وجه. دویم باس وخت مونږ ویلو کنه، اول باس په تعریف لغوي اصطلاحي کې کو، او دویم نمبر با د بیان 15 اقسام بیانو اجمالی غي منس کې به وجه حصر بیانو دا څه وکنه. نو وی او هو على 5 وجه. بیان په 15 قسم باندې دي. په دلیل استقراء سره 15 اقسام جوړ شوي دي. بیان تقریر، او بیان تفسیر، او بیان تغییر، او بیان تبدیل، او بیان ضروره. دا بیا دا وی ښه. بیان تقریر به بیان تفسیر دریم نمبر په یاد کې. بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر به او به بیان ضرورت. یاد شوی به کنه. د دې منس کې وجه حصر زده کوي. بیان بخالی نوي، یا به منطوق وي یا به غیر منطوق وي. که غیر منطوق وي بیان ضرورت ده، که منطوق وي خالی بنوي. یا به بیان د کلام د معنی کیږي، یا به بیان د کلام د معنی د لازم کیږي. یا به بیان کوي بیان د معنی کلام، او یا به بیان کوي د لازم معنی کلام. د کلام د معنی سره چې کوم لازم دی دغه بیان وکړي. نو کچري بیان کولو د معنی کلام د لازم نغه ته ویل کیږي بیان تبدیل کا. او کچري معنی کلام بیان ولا بل دي دو صورتونه دي. سره د تغییر به معنی کلام بیان یا به بغیر د تغییر بیان. که سره د تغییر بیان بیان تغییر ته ویل کیږي. او که معنی کلام بیان سره د تغییر نه بیان بغیر د تغییر بیان، نو به د دې دو صورت دي. یا به دغه کلام مخک نه ظاهر وي یا بنوي. که مخک نه ظاهر وي نبی او ته بیان تقریر و یو کني ظاهر نبی او ته بیان تفسیر. پوه نه شولې په به او ته وجه حصر ته وکی دی. 15 اقسام دي د بیان. بیان به خالی نه وي، یا به منطوق وي یا به غیر منطوق وي. که غیر منطوق وي بیان ضرورت ده، که منطوق وي خالی بنوي. یا به بیان کوي د معنی کلام، یا به بیان کوي د لازم معنی کلام. که بیان کوي د لازم معنی کلام بیان تبدیل له، او که بیان کوي د معنی کلام به دوه قسم دي. سره د تغییر به بیان کوي یا بغیر د تغییر. که سره د تغییر کوي بیان تغییر دی، او که بغیر د تغییر کوي خالی بنوي. یا به معنا ظاهر وي دغه بیان به کوي، یا بغیر ظاهر وي. که ظاهر وي بیان تقریر دی، او که نوی نه به بیان تفسیر دی. ونه رسیدلې به نو وی او علا 5 وجه. دا په 15 قسم باندې دي. بیان تقریر یو بیان تقریر دی، و بیان تفسیر بل بیان تفسیر دی، و بیان تغییر بل بیان تغییر دی، و بیان تبدیل بل بیان تبدیل دی، و بیان ضرورت بل بیان ضرورت دی. په دې اولنو څلورو کې اضافت بیانی دیکھا. بیان تقریر یا اضافت په معنی د مين دی، یعنی مضاف الیه
بیان کوي د مضاف بیان کم بیان چې تقریر دی جنس د دواړو یو وی ها بیان هم تقریر او تقریر هم بیانی بیان تفسیر کې بیان هم تفسیر او تفسیر هم بیان وی بیان تغییر کې هم دغه حسابي بیان هم تغییر راولي او تغییر هم تغییر دی او بیان تبدیل کې تبدیل هم تبدیلی ته وي او بیان هم د لپاره تبدیلی وي سوا په د اخیره کې بیان ضرورت چې دلته اضافت د مسبب شوی دی سبب بیان ضرورت یعنی بیان د وجه د ضرورت نه ضرورت د وجه نه بیان کو ضرورت سبب دی لپاره د بیان پاینه شلې به سو بحث وشو دو بحث وشو به می تاسو دا خبره کړې و چې دریم بحث په بیان تقریر کې دی دغه تعریف به ذکر کو توجه خدا کنه او به دا غیر لپاره مثال ذکر کو جلتی موکل وخت په خراب شو کنه کني مشکل خو نه دی کنه اول نمبر د بیان تقریر تعریف وس په دریم بحث کې ښه اول جز به مثال به حکم انتهي آسان تقریر ویل کېږي لغت کې مضبوط والی ده اصطلاحي تعریف خپل مصنف ذکر کړي فهو توکید الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص دا ویل بیان تقریر ویل کېږي مضبوطول د کلام ته کلام مضبوطول وي په داسې انداز معنی کچره هغه کې د مجاز احتمال وي اته ختم شي او کله خصوص احتمال بګي وي نو اته ختم شي مضبوطول د کلام دی په داسې انداز معنی کچره دا کلام خاص وي خاص نو خاص کې د مجاز احتمال وي دغه مجاز احتمال دی ختم کی او کدا کلام چره کچره عام وي هغه خصوص احتمال وي نو خصوص احتمال لري کی نو کلام بخالنیه بخاص وي یا به عام وي نو بیان تقریر مطلب دار که خاص وي نو هر خاص شي کې مجاز احتمال وي دا به ختم کی او که عام وي نو هر عام کې خصوص احتمال وي دا به ختم کی نه پیږي مثال ته مخه هو توکید الکلام دا مضبوط اول د کلام دی بما پداسی او شی باندې پداسی بیان سره یقطع چکټ کی ختم کی احتمال المجازي احتمال د مجاز لري کی اول خصوصي یا احتمال خصوص لري کی احتمال د مجاز ته ګوري قران کې الله فق وای ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر او نه یو طائر دو معنی دی وی حقيقي معنی د مرغه ته ویل کیږي مرغی نه عام طور پرنده او یو د طائر معنی دا اډاکی نه ډاکی اډاک چولی راوړي هم تیز ځکه نه د مرغی پشان نو دو معنی دی خو یو محققی را مرغی والا معنی او د ډاکی والا معنی مجازي ده نو ولا طائرن کې احتمال د مجازي معنی وو خو چې دا ویل بسې ولا طائرن يطير بجناحيه چې په وزور ولوسی دې سره د مرغی معنی مراد کړل حقيقي او مجازي معنی احتمال دې ختم کو نه پیږي به ام دا شان کله کړه د خصوص احتمال بګي وي عام وي عام احتمال بګي خاص وي فسجد الملائکه ملائکه سجده وکړه عام دې جمع صيغه عام وي کنه احتمال شته ټولو بنئ کلی ځکه کله کله لفظ د ملائکو د مفرد د باره استعماليږي اذ قالت الملائکه یا مریم صرف جبريل علیہ السلام د ملائکه ہوتے ویلو احتمال د خصوص هو کنه نو بس ویل كلهم ټولو کړي دا احتمال د خصوص څخه ختم شو نه پیږي به حکم راته بیان ک تعریف هم د وکړلو مضبوط ول کلام دی په داسې بیان سره چې احتمال د مجاز او د خصوص ختم کی مثال هم دی بیان کړلو حکم راته وایا و اذا بیان مفصولا هم سید موصولا هم سید فسجد الملائکه داری کی ویل كلهم ام سیدا فسجد الملائکه ډېر پس كلهم و ام سیدا الکا رابعه ولا خامسه ولا کلاس راغله 15 منټه تیر شو اخیره کې ویل ټول ته شامل وي دا حکم دراتګ راغله حکم په ولګو کنه او کوم ول خامسه ولا کلاس راغله او ټول تاریخ مې بسی ویل نبی هم د مجیت حکم ټول ته شامل دی نه پیږي خبره مانی په دې باندې اتفاق دی ښا احناف او شوافی هم ووري فیصح دا بس کیږي موصولا و مفصولا موصولا هم صحیح کیږي او مفصولا هم صحیح کیږي بل اتفاق وكذلك بیان التفسیر دغه شان بیان تفسیر هم دی برو ګورې مولوی صاحب دلته به د بیان تفسیر تعریف کو دا څوم بیان شروع شو څلورم بحث شو کنه څلورم بحث بیان تفسیر به تعریف کو مثال به ذکر کو حکم ولا بیانو تعریف سره اصول الشاشی ولا ذکر کړي فهو ما اذا كان اللفظ
غیر مکشوف المراد فکشفه ببیانه دا ځان سره ولیکي فهو ما دا هغه لفظ ته ویل کیږي دا هغه بیان ته ویل کیږي هغه بیان ته اذا كان اللفظ چکل وی لفظ دو جزء څنګه لفظ وی غیر مکشوف المراد مراد واضح نه وی دو جزء دې پوری شو فکشفه ببیانه دا بیان رپاسیږي مراد ظاهر کی بخپل بیان سره پوه نه شولې فی فهو ما دا لفظ ته ویل کیږي او دا بیان ته ویل کیږي فهو ما اذا كان اللفظ غیر مکشوف المراد درې اجزا شو پکې کنه فهو ما يوجز اذا كان اللفظ غير مكشوف المراد چې کله وی لفظ غیر مکشوف المراد وجزا فكشفه ببيانه درې اجزا شو په نه شولې مثال به څه وی مولوی صاحب اوس لکه لفظ د مشترک استعمال شوی حیز لفظ څه شی وته قرو لفظ مشترک دی کنه نو قرون حیز مراد دی او طهور ته مراد دی نبی علیہ السلام د دې بیان وکړو چې حیز ته مراد دی څه وی طلاق الامه سنتانی وعدتها حدتان سره نه پیږي همدغه شان نور روالی بل یو لفظ دی هغه معنا ظاهر نه ده پوه شولې پکنه مجمل دی مجمل او بیان څوک کی دغه شان مشکل دی بیان وکي دغه شان خفی دی بیان وکي ټول چې دی کنه بیان بس راشي نو موصول دای مثال هم شوکا تعریف معنی ورسېدلې یو تعریف شو فهو ما اذا كان اللفظ غیر مکشوف المراد فكشفه ببيانه او دیو نمبر مولا مثال بیان کوله کته سماوي القرو لفظ مشترک دی نبی علیہ السلام مولا په حدیث سره بیان وکړلو اوس حکم ووري حکم ادا دی مولوی صاحب چې دا هم موصولا او مفصولا صحیح کیږي څه مشکل شته پکې وګورئ وتا وکذالک بیان التفسیری همدغه شان بیان تفسیر دی وهو بیان المجمل بیان تفسیر دا بیان د مجمل کول او شی مجمل له بیان ورلوکی والمشترک یا مشترک دی بیان ورلوکی حکم یې سره وکذالک کی ول حکم د اشاره وکړه همدغه شان موصولا او مفصولا صحیح کیږي څو شو بیان دو شو نو ټول ابحاث سلور شو پنځم نمبر بحث فاما بیان التغییر دی کې به مولوی صاحب اول نمبر تعریف د بیان تغییر کو دیو نمبر بر دی مثالونه ذکر کو او به ولا حکم ذکر کو په مسله پوه شولې او به تفریعات کوي کداغي بیان وکاو بیان تغییر تعریف فهو ان يتغير ببيانه معنى كلامه یا ان يتغير معلومه صيغه سیدا فهو دا بیان ته ویل کی ان يتغير فهو غلفظ ته ویل کی ان يتغير چې متغیر شي د غلف ببيانه په خپل بیان سره څوک د دې بیان وکي به دا کی ترجمه مولا صحیح ونکړه فهو دا غلفظ ته ویل کیږي دا بیان ته ویل کیږي بیان ته ان يتغير چې متغیر شي به بیانه د دې بیان د وجنه څوک متغیر شي معنی کلامه معنی د کلام کوم معنی هغه کې تغییر راشي که بدل شي تعریف میزانو کو څو اجزا شو پکې درې فهو دا بیان ته ویل کیږي یو جز ان يتغير ببيانه بلکې دو جز معنی کار کیږي چې متغیر شي په دغه بیان سره معنی کلامه معنی د کلام دغه لفظ چې کوم معنی دا هغه پکې ظاهر شي د بیان د وجنه متغیر شي ما ازدا شو دا مثال به څه مثال کتاب کې علماء مصرف مثال ذکر کړل لکه تعلیق او استثناء تاسو لږ ماته وګورئ تعلیق مثال له استثناء مثال ده تعلیق پیژنې یو حکم شرط پورې معلق کول لکه مثال سړی خزي ته وي انت طالق ان دخلت الدار دا څنګه مثال له تاسو لږ دې ته توجه شي انت طالق ته طلاق دې حکم دار چې په حال د طلاق راشي دا حکم دی کنه خو دې سره بیان بل ولګو د سی بیان چې سره د حکم متغیر کیږي کا وسوي فی الحال طلاق به او ته وي ان دخلت الدار په دین دخلت الدار سره معنی د کلام متغیر شولا مخکې د کلام معنی دا و چې فی الحال طلاق اوس متغیر شولا وس خبره تر وته چې کله کوړه داخله الله به طلاقي وسنه نه پیږي
همدغه شان دویم مثال استثناء ده استثناء سره معنی د کلام متغیر کیږي له علی 1000 درهم پلانی په ما باندې 100 روپۍ دي 100 روپۍ لازم شولې به ویم الا 100 سل بګی نه دي نو کلام متغیر شو کنه اول کلام تقاضا کوله چې زر دی لازم شي دویم ته سل کم کړی چې نظر نه متغیر دغه ته وای کنه تغیر تعلیق مثال له استثناء مثال له تعریف امر لو کړو څنګه تعریف دی بیان فهو اي يتغير ببيانه معنى كلامه دم اصول الشاشي کې دی او مثال مولا بیان کو لکه تعلیق او استثناء او دریم نمبر حکم دی نو مولوی صاحب حکم یې واوري حکم دار د احناف بنظمانه شوافی بنظمانه مدحناف بنظمانه احناف بنظمانه اختلاف دی پکې ښه احناف بنظمانه موصولا صحیح کیږي مفصولا نه صحیح کیږي پوه نه شولې بي او د امام شافعي سے بنظمانه کې تراخی هم جایز ده رستو کول هم شي لنډه د احناف حکم زمنګ اصل لیکه د احناف بنظمانه موصولا صحیح کیږي رستو کې به نه تو له علی 1000 درهم دا دی ویلو او به غلاري کپی لګي به خیرب کی الا 100 بس الا 100 کار نه ور کوي پر 1000 روپۍ درمانه لازم شولې یو ځری خزي ته ویل انت طالق ثلاثا چپ شو به غلاري کپی شوی لګول خیره کی ویل ان دخلت الدار وته وسین دخلت الدار ماري مو وايي وس کزه طلاق شوی ده نه بیږي پی نوې فاما بيان التغيير نحو التعليق والاستثناء فانما يصح بشرط الوصل دا صحیح کیږي خو بشرط وصل سره واختلف في خصوص العموم فعندنا وليس ما تصل چې امام شافعي سے بنسبه کې تراخی جایزه ده ویلو داسې مسله نه ده یو غزما سوچ دی برابر ټوله شي به سوچا به سور کړل مګه توجه مې نشته مکمله که خیال مې یو ټکه بار بار مخبل مې توجه نه دم کو ساسو ته توجه نشته پیږي کنه په دې خبره بیان تغییر چې کوم دی دا موصولا شرط دی معنی د جمهور امت اتفاق دی بعضی خلق دی بعضی خلق چې هغه وایي چې نه مفصولا هم صحیح دی او دا قول عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې هغه مفصولا هم صحیح دی په مسله باندې پوه شولې هغه بار دلیل سره نبی له سلام ول زبد قریش عثماني غزوه کوم غزا کوم ور سره جنگ وکوم لغزوان قریشن به کال بس ویل ان شاء الله استثناء دی وکړه کنه تعلیق به مو کو تعلیق نو غري بیان تغییر دی او مفصولا نو شو بهم نبی له سم ان شاء الله د وجه خپل کلام چو غضب کوم تغییر کړه نرسه به خبره مانی موږ توای مولوی صاحب کشری بده کې تراخی جایز شي کنه هغه به ټول احکام معطل شي خلق به بای کوي سباله به وي خو کوي نه ان شاء الله خیالم دې کنم دې امام صاحب ته دغه شان بنو عباسیو کې او بچا ویل تزمنګ د نیکول نه مانی عبد الله ابن عباس نو هغه په تغییر د استثناء کول چې کوم دی یا تعلیق دا مفصولا جایز دی او ته نه دی امام صاحب ته ویل ول د حساب د خلکو سبيات کړي ویلاو کړي دی را سره ول بټول خلکو چې ان شاء الله یا نور تعلیقات به کیو کی بیات بدل ختم کی به پس وای چپ شو چاته ونه هم دستا خبره ټیک ده پوه نه شلې په خلک بیات مات کیو چې بس منګ وک نه شو بل دلیل ولدا دی نبی له سلام وی یو سری قسم وخړلو او کار جایز نه وو په ناجایز کار معنی قسم وخړو نه دا دې سکارو کی مطلب یو ښه کارو مثال زب منز دې منز سری قسم وخړو قسم دې زب مون نکم د سی ویل نبی له سلام وی په کار دا سړی دی مراتب په کار معنی کی کوم چې بهتر دی او به کفاره ورکی دا ولی بل لارې نه وک کلا کدا لارې وي چې ان شاء الله دې په خیره کې وي کا تغییر به پکې راشي نه به دا ولی ویل چې کار دیو کې به ځان دي هانس کې به کفاره ورکی دا به ویلې ډایرک بنه به سم د سی ویلی وکنه چې سری ویل قسم دې مون بنو کوم بس دا ناجایز کار باندې قسم خړلې دي جایز کار باندې ځان ته منه کړي بدی قسم خړلې جایز کار دی بلکې فرض کار دی د ځان منه کړي قسم به خړلې بس ان شاء الله دی وی قصه ختم شي د سیمونه ول نبی له سلام ولی رس ان شاء الله کار نه ور کوي کنه را صحیح به وګورئ واختلف في خصوص واختلف في خصوص العمومي وسیو مسله ووري مولوی صاحب تفریعی مسله ده په دې مسله کې اختلاف دی
چې عام دی کنه عام غیر مخصوص منه البعض تاسو ته بیا د زمنګ د حناف په نسبت دا قطعی دی عام غیر مخصوص منه البعض او د شوافی په نسبت دا ظنی دی نو عام غیر مخصوص منه البعض کی مولوی صاحب خصوص کول توجه جی تخصیص پکې کول مفصولا بجایز وی کنه بات عام دے کم یو عام غیر مخصوص من الباس باقی کې تخصیص کول څنګه کول مفصولا کا تراخی سره تخصیص کول دا بجایز وی کنه به شوپه وی جایز دي منګه حناف وی دا جایز نه دي دې اختلاف بنیادی وبله مسله ده هغه دا چې عام ظنی دي کې قطعی دي نه شوافی و عام ظنی دي د مخ کنه دا ویلو کنه او تخصیص پام کې کول دا هم ظنی تو عام مخصوص من الباس خو ظنی بالاتفاق خو قبل التخصیص امام شافعی سے وای ام ظنی دي او بعد التخصیص خصوص پکې کول دا هم ظنی پاتې کیږي دا خو بیان تقریر شو کا مخکم ظنی او سم ظنی دي او بیان تقریر موصولا هم جایز دی او مفصولا هم جایز دی الیاذ پام کې تخصیص کول مفصولا جایز نه رسې به خبره ماګي منګه حناف وای عام غیر مخصوص من البعض قطعی وی او مخصوص من البعض تخصیص چې بو کې به څه پاتې کیږي ځونی نو که شریته به کې تخصیص کې ته به کې تغییر راولي او بیان تغییر خو مفصولا جایز نه وي لہذا دا به ټیک نه وي نه پوهیږي په خبره باندې مثلا می څوک له مولوی سے پام کی تخصیص کول مفصولا جایز دي کنه شوافی وای جایز دي احناف وای جایز نه دي اما ته لري اختلاف بنیادی او بل اختلاف دی غدا دي چې عام وی عام غیر مخصوص من البعض وی اقطعی وی که ظنی احناف وی هغه قطعی وی قطعی او کتب کې اوس تخصیص کې اوس به څه کې ظنی به کې نو دا خو تغییر شو او بیان تغییر چی دا مفصولا جایز نه وي بلکې سببي موصولا بوي بده بوې شولې او شوافی وای عام مخصوص غیر مخصوص من البعض مخکنم ظنی دي او تب کې تخصیص کې غیر پس ظنی نو دا مخکم ظنی دي وسم ظنی خو بیان تقریر شول کنه توکید د کلام شو مخکم ظنی وسم ظنی دي او بیان تقریر موصولا هم صحیح دي مفصولا هم صحیح دي پوه نه شولې به وګورئ اختلاف اختلاف شویل فی خصوص العموم کی عام کی تخصیص کول فیندنا زمون بنظم لایق او متراخیه نو واقع کیږي تخصیص د عموم متراخی د سیال کې چې متراخی ویتی بیان او عند الشافعی رحم الله یجوز فی التراخی په خصوص د عموم کې تراخی جایز ده خصوص کول په عموم کې ویما تراخی جایز ده وهذا بنا ان لا اختلاف بنا ده على ان العموم بده خبره کې چې عموم چي ده مثل الخصوصي دا په مثل د خصوص د نظم په نظمانی څنګه چې خاص قطعی د غشن عام قتیل مخکې ویلو کنه فی ایجاب الحكم په ثابتولو د حکم کې قطعا یقینا څنګه چې قطعی یقیني تور سره خاص حکم ثابتې د غشن حکم ثابتې عام غیر مخصوص من البعض ثابتې د حنابه په نظمانی او بعد الخصوص یو چې خصوص پکې وشي لا يبقى القطع قطعی توب یقیني توب پکې باقی نه پاتې کیږي څوک وي احناف وي نو فکان تغیر من القطع الى الاحتمال دا خو به تغیر شي د قطعنا احتمال طرف ته نو فتقید بشرط الوصل مقید به بچا باندې یا فتقید مجولی وي دا به مقید کول شي په شرط د وصل سره او یا د خصوص د عموم به مقید وي معلومه سی شي وي په شرط د وصل سره ولا دا قال علماء ونه په دې مسله پوه شولې وصل اکبر وګړي تفریح به کوي به بس کوخه زمون مولان ویلي دی مولوی سی یو سلی وصیت وکړلو ما وصیت وکړلو چې لازم یو خو ګتمې دا کړای کنه یو ګتمه کې غمې نو ما ویل دا ګتمه ذاکر لور کوي او دا غمې چې د اسماعیل لور کوي ډاری کیم سیول ګتمه ذاکر لور کوي دا عام د دې کې دا ګتمه کړای تم شامل لې غمې تم شامل لې نو عام لفظ مې ذاکر د باره استعمال کو به ورسره ویل غمې اسماعیل لور کوي موصولا ویل موصولا دا بیان تغییر شوکا اول می ویل ګوتما ذاکر لور کوي ګوتما سره د غمینه ذاکر د پاره شو ډایرکټ می بس ویل شنه لکه غمینه غیر یا د بیان تغییر شو کنه شو چې بیان تغییر شو بس سید ګوتما بر ذاکر شي دا کړی او غمه بر چا شي اسماعیل شي نه پیږي او کده سیم ویل ګوتما زما ذاکر لور کوي ډیر وخت پس می ویل مفصولا چې غمه اسماعیل لور کوي ورسې دی اوس مولوی صاحب ګورئ ګوتمه ذاکر لور کې دا حکم دا تقاضا کوي چې ګوتمه سره د غمی ذاکر شوله
او غمه اسماعیل لور کې دا تقاضا کوي غمه اسماعیل له دواړو کې تعارض را لې دلته باندې تغییر صحیح نشو باندې تغییر خو نشو مفصولا دی کنه نو تعارض پکې را لې یو شی وصیت دلم وکړلو اغله مکو دواړو به شریک شي غوتمه به د ځان لشي کړی او غمه به دواړو پوه نه شولې خبره مانی په تفریح پوه شولې اول صورت څنګه موصولانو باندې تغییر بس ټیک دا اوله کې مکمل د لپاره کړو تغییر په کې وکړو غمه می اسماعیل لور کو صحیح شو او دویم صورت کې مفصولانو تغییر کار نه ورکو نو دواړه مستقل دلایلو تعارض رااله چې تعارض رااله مشترک شو ترجیح الصورت نو عام قطعی او خاصم قطعی دواړه برابر دي نه په نسبانه کنه نو دواړو کې به شریک د دواړو پر وصیت وکړو ګوري ولا هذا قل ولا هذا بنا بدی معنی قال علماء نظم علماء ویل دي فی من په حق دا کس کې او سچ وصیت وکي به خاتمه بخبر خاتمه بخبل غتمه باندې انسان له انسان د بارا او بالفص او بغمی باندې من هو دغه غتمینا لاخر بل انسان د بارا وصیت وکي موصولا یو کې موصولا داري کې اول سره موصولا وای چې غمه د بل نو حکم دار مولوی علماء ویل دي چې ان الثاني اغمه چې یکونو خصوصا نه دا بیان ثانی چې بیان ثانی دا به خصوص وي د چار لپاره به خصوص وي اول لپاره ويكون الفص او بفص څه شو ادا غمه به ویل ثانی لپاره وان فصل او که فصل سره بیان وکړو دوی اول بیان سره ډایرک ونه ویلو چې غمه د اسماعیلی نو لم يكن خصوصا للاول دا به خصوص د اول لپاره نه وي بل صار معارضا بلکې د ثانی به معارض وي د اول بیان سره فيكون الفص بينهما حکم دار شي چې فصل په دوړو ترمنځ شریک شي